بسم الله الرحمن الرحيم. سورة بقرة ركوع نمبر 34. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا يا کسان چې ایمان مراوړي انفقوا خرج کوي مما د هغه څه نه رزقناکم چې درکړي دي موږ تاسو له من قبل مخکې د دې نه ان یأتي یوم چې رابشي هغه ورځ لا بیع فیه چې نه به اغستل خرڅول په هغې کې بیه به نه کېږي په هغې کې ولا خلة او نه به دوستي په کار راځي ولا شفاعه او نه به سفارش چلیږي والکافرون هم الظالمون او کافران چې دي هم دوی ظالمانان دي. الله لا اله الا هو الله چې دی نشته لایق د عبادت مگر هم هغه دی الحي القیوم هغه ژوندی دی القیوم د ټولو کائناتو اختیارمند دی لا تأخذه سنة ولا نوم نه نیسي هغه لره سنة پرکالی ولا خوب او نه ولا نوم او نه خوب سنة اونګ ته وایي که نه پرکالی له ما فی السماوات الله لره د هغه څه چې په اسمانونو کې دي وما فی الارض او هغه څه چې په ځمکې کې دي من ذا الذي څوک دی هغه کس یشفعو چې سفارش به وکړي عنده په نزد د الله یعنې الله ته الا مگر باذن هغه چې الله اجازت ورکړي یعلم ما بین ایدیهم پوهه دی الله په هغه څه چې مخکې دي د دوی نه وما خلفهم او په هغه څه چې وروسته دي د دوی نه ولا يحيطون بشيء من علمه او نشي څوک احاطه کولی د سسیز په علم سره الا بما شاء مگر هغه چې غواړي الله وسع فراخ دی کرسیه السماوات والارض یا خور دی وسع خور دی بادشاهی دغه فراخ دی بادشاهت حکومت د هغه پسمانونو په ځمکه باندې ولا یعوده حفظهما او نه ستړی کیږي په دې دواړو په حفاظت باندې وهو العلی العظیم او هغه اوچت دی او عظیم او ډیر لوی دی لا اکراه فی الدین نشته زبردستی په دین کې په منلو د دین کې قد تبین الرشد یقینا ښکاره شوې ده نیغه لاره من الغی د ګمراهۍ نه د کفر نه فمن یکفر پس هغه چا چې کفر یې وکړو بالطاغوت د طاغوت نه ویؤمن بالله او ایمان یې راوړو په الله فقد استمسک نو یقینا ونیولی بالعروة الوثقی سهاره مضبوطه لا انفصام لها چې نه بشلیږي هغه والله سمیع علیم الله اوریدونکی او پوهه دی الله ولی الذین آمنوا الله دوست دی د هغه خلکو چې ایمان راوړي یخرجهم من الظلمات چې راوباسي دوی د تیارو نه الی النور رڼا ته والذین کفروا هغه کسان چې کافران دي اولیاؤهم الطاغوت دوی دوستان دي د طاغوت یخرجونهم من النور چې راوباسي دوی د رڼا نه الی الظلمات تیارو ته اولئک اصحاب النار دغه خلک د اور خاوندان دي هم فیها خالدون دوی به په اور کې د همیشه دپاره وي آیت الکرسی دا د قرآن شریف د ټولو نه غټ آیت دی مطلب اوږد آیت دی یو آیت دی اوږد دی آیت الکرسی ډیر جامع آیت دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابی بن کعب رضی الله عنه تپوس وکړو وی ابو منذر تا ته پته نه چې ستا سره د الله په کتاب کې د ټولو نه عظمت والا آیت دی یعنی د ټولو نه عظیم آیت عظمت والا آیت کم یو دی نو ما ورته ووی چې الله د الله رسول ته علم دی وی بیا یې رانه تپوس وکړو چې ابو منذر پوهیږي چې ستا سره د الله د کتاب کې د ټولو نه عظیم آیت کم یو دی نو ما ورته وی چې الله لا اله الا هو الحي القیوم کنه وی د آیت الکرسی مې ورته یاده کړه نو نبي صلی الله علیه وسلم زما په دې سینه باندې داسې لاس راواچو او وی راته وفرمیل چې ابو منذر تا ته د ستا علم مبارک شي نو آیت الکرسی چې دا ډیر زیات عظیم آیت دی دا د شپې ویل د ورځې ویل لکه سهار ماښام د دې لوستل یا د هر مانځه نه پس ویل د هر فرض نه پس ویل د دې ډیر زیات ثواب دی د فرض مون نه پس دا یو ځل ولولای نو ډیر زیات ثواب دی او دا ثواب ځکه دی چې که ترجمې ته غوږ کېدی او ځان پې پوهه کوي نو په دې ترجمه کې وجه یې همدغه یي که نه چې موږ پې ځان پوه کړو دا د الله د وحدانیت آیت دی په دې کې ډیر جامع والی دی په دې کې
ښایسته الله لا اله الا هو چې د الله نه سیوا بل څوک د عبادت لایق نشته دی. الحي القیوم هغه همیشه ژوندی دی. القیوم لکه د ټول کائناتو اختیارمند دی. مطلب دا چې الله رب العالمین له زوال نشته دی، فانی نه دی او همیشه قائم دی. لکه دا د الله رب العالمین ښایسته صفتونه دي که نه، همیشه ژوندی او همیشه قائم. او القیوم مطلب دا چې د کل کائناتو اختیارمند دی. نو چې کله بنده دغه وایي د اسم اعظم هم ویلی شوی دی په مختلفو دغو کې حدیثو کې دی ته الحي القیوم چې دی دا ډېر زیات د الله رب العالمین په هغه نومونو کې دي چې هغه عظمت والا نومونه دي که نه. بیا الله رب العالمین له خوب نه راځي او پریشانی ولم نه راځي. مونږ چې ستړي شو نو په مونږ باندې ستړیوالی راشي که نه، خوب شان اونګ شانته کې پرکالي شاني الله باندې نه پرکالي راځي، نه الله رب العالمین له خوب ورځي. او هر هغه څیز چې په اسمانونو ځمکې کې دی هغه د الله په قبضه قدرت کې دی. او بیا څوک شته چې د الله په نس سفارش وکړي، صرف هغه څوک په سفارش کولی شي چې څوک الله وغواړي، چې الله وغواړي چې دا بندري سفارش وکړي. دا څونه ښکلې خبره ده که نه. نو بس هغه بنده به سفارش کولی شي. د خلکو چې دا کومې عقیدې دي که نه، دا ټولې عقیدې د دې سره ټیک شي. په دې آیت الکرسی سره ټولې عقیدې ټیک شوې که نه، چې سفارش چې الله ولا اجازت نه ورکړی هغه سفارش نشي کولی. لکه که زمونږ کومې عقیدې دي زه پلانکي بابا نوسه یم موضوع سیده یم موضوع دا یم موضوع پته نشته څه یم څه یم که نه، نو ما به چې دی نو زه به بچ شم. نبي صلی الله علیه وسلم خپلې لور فاطمه رضی الله عنها ته فرمایي فاطمه داسې ونه وي چې ګینې الله رب العالمین د الله د رسول صلی الله علیه وسلم لور یم نو زه به بچ شم. نه، په دې باندې نه بچ کېږي. په خپل عمل او د الله په فضل سره، د الله په فضل سره په خپل عمل به بچ کېږي. مطلب زما په نیکو باندې تاسو نه شئ اوړېدی که نه، دا بار بار نبي صلی الله علیه وسلم دا خبره کوله. او بل د دې سره دا عقیده هم ټیک شي چې که فرض که څوک نیکان زمونږ په خاندانونو کې نیکان د پلار نیکه کې نیکان تیر شوي که نه، یا د څومره ولی الله چې دي دا څومره لکه پیر بابا چې شو یا بل بابا شو ایثار بابا شو بل بابا شو او دوی نیکي کړي، نو زمونږ په دې ایمان دی چې الله رب العالمین به له اوچت مقام ورکړي. او الله دې کي چې د نیکانو مشرانو ولی الله له الله پاک ښکلي مرتبې ورکړي. او دا د الله خوښ خلک دی چې الله دپاره هر قسم د الله د دین دپاره هر قسم قربانۍ ورکړي دي، نو الله به ضرور وله داسې مقام ورکړي، اوچت مقام به یې ورکړي. خو عقیده هم څه ده؟ ما له څه نشي راکولی، دا هغه خپل عمل دی، زما خپل عمل دی. نو دا په دې سره ټول سوچ چې دی په دې آیت الکرسی سره خپل عقیده چې ده هغه ټیک کوي. او بیا الله رب العالمین فرمایي الله پوهی دی چې څه مخکې دي څه وروسته دي، یو دا خبره خپله ټیک کوي. چاله لاس خول پال خول په لاس باندې پته نشته خپلې کمیس چاله ورکول او خپلې لوبټې چاله ورکول، او چې ما ته به ووایي چې په تا دا چل دی او په تا ما ته تقدیر وښیه په تا داسې چل شوی دی او په پلانکي ټیم کې دا چل شوی دی. الله بندګانو د غیب علم د الله نه سیوا د بل هیڅ چا سره نشته، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره هم د غیب علم نشته. بیا مونږ څنګه په چا باندې یقین وکړو چې دا خبره داسې ده او دا خبره داسې ده، د ځانه دروغو خبرې دي که نه، چېرته په دې خبرو باندې یقین مه کوئ. ښه، صرف د الله رب العالمین دا ایمان ساتئ چې د غیب علم صرف د الله سره دی، د بل چا سره د مخکې او د وروسته علم صرف د الله سره دی. چې مخکې به څه راځي تیر شوي څه تیر شوي دي هغه به یو انسان ته علم نشته، هغه چې په چا تیر شوي چې هغو ته پته ده لکه نو نه د تیر او د مخکې علم د الله نه سیوا بل چا ته نشته دی. او بیا د الله فراخ کرسی د الله بادشاهي په ځمکه اسمانونو فراخه ده، مطلب راخوره ده. الله نه ستړي کېږي. مونږ معمولي شان واده راکړه تیر شي نو 3 ورځې بیا پراته وي، هغه هم تیر شي خدای مکه نو خلک څونه ستړي یا بیماري که نه، الله نه ستړي کېږي ځکه چې هغه اوچت او لوی بادشاه دی. سوچ وکړئ دې خبرې ته که نه، څونه لوی بادشاه دی. او موږ د هغه الله بندګي پرېږدو په نورو خلکو ورپسې شو. بیا الله فرمایي لا اکراه فی الدین، زبردستي نشته دی په دین کې. د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو ابو هریره رضی الله عنه، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د قیامت په ورځ به ستاسو د شفاعت د ټولو نه زیات مستحق څوک وي؟ نو نبي صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې ابو هریره ما ته پته وه چې د ټول نه اول به تو زما نه دا تپوس کې، ځکه چې زه وینم چې تو د حدیثو په اورېدو کې او په یادولو کې څونه حریص یې که نه، لکه ډېر شوق لرې. نو وی راته وویې چې واوره زما د شفاعت د ټولو نه زیات به هغه بنده په نصیب کې زما شفاعت راځي
چا چې په رښتیني زړه سره لا اله الا الله ویلی. سوچ وکړئ چې د چا معمولی شان هم په دې بدعتونو کې او په دې شرک کې او په دې نمونه څیزونو کې عقیده ګډوډه وه که نه، بس د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د شفاعت نه به هم لرې شئ. الله مکه خپلې عقیدې درست کړئ، صرف په الله باندې بروسه ساتئ. بیا الله رب العالمین فرمای لا اکراه فی الدین، زبردستی نشته په دین کې که نه. زبردستی نشته دی مطلب دا چې انسان له الله طاقت او قوت ورکړی دی، پوهه یې ورکړې ده، د دین څه مجبور ورته الهام شوي دی، په زړه کې ورته نیکي بدي الهام شوي ده، په دې خټه کې ولا غلي ده. نو الله رب العالمین عقیده د آیت الکرسی چې دغه په وضاحت سره بیان کړله. اوس الله رب العالمین فرمایي چې چا کومه لاره خوښوي هغه لاره دې اختیار کړي. اوس د ګمراهۍ لاره ځان نه اختیاروي، پخپله په ځان ظالم کیږي، ځان جهنم ته اچوي جو اچوي دي. الله رب العالمین خو الله د جنت لاره خوښه کړې ده او د جنت لاره یې ورته ښولې ده که نه. خو د اسلام په قبلولو کې په چا زبردستي نشته دی. اسلام ګورئ دا واورئ، د اسلام د زبردستۍ دین نه دی چې چا خوښي اسلام طرف ته دي راشي، چې چا نه یې خوښ نبي صلی الله علیه وسلم په وخت کې ډېرو خلکو پرېښود او مرتدین شول وتښتېدل او ډېرو بختورو چې د اسلام قبول کو. الله فرمایي ګمراهي او هدایت مې دواړه ښکاره کړي دي. خو څوک چې په طاغوت پسې ورپسې شو نو طاغوت چې دی هر باطل قوت ته وایي. دا واورئ ګوره، طاغوت صرف ابلیس شیطان ته نه وایي، هر باطل قوت د الله په مقابله کې چې خپل حکم څوک په چا مني، هغه هر څوک چې دی، که هغه افسر دی، که هغه د کور یو فرد دی، که هغه ستا خپل مور او پلار دی، خو چې د شرک خبره درته کوي، د الله د حکم نه سیوا بل چا حکم درته کوي، هغه طاغوت شو. نو په دغه کې په منکر کې دغه نشته دی، منل نشته دی. د نیکۍ خبره به منې او په منکر کې منل، د بدۍ خبره منل نشته دی، د کفر او د شرک خبره منل نشته دی. نو ځکه د طاغوت چې چا ومنله، نو چې څوک هم په تا باندې داسې حکم چلی چې هغه د اسلام خلاف دی، نو دغه ټول دې ته طاغوت ویلی کېږي. نن سبا ډېر داسې تحریکونه روان دي، ډېر خلک دی دغه شان د شیطان. الله دې امان وکړي، خدای پاک دې ټولو ته هدایت نصیب کړي. کله کله د انسان خپل نفس هم طاغوت شي، الله د نافرمانۍ طرف ته تا بوځي که نه، خپل نفس دې ته هم بیا طاغوت وایي. چا چې د طاغوت نه کفر وکړو او په الله ایمان راوړو، نو هغه د الله سره مضبوطه سهاره ونیسله. او که چا د طاغوت لاره ونیوله نو د ډېره کمزوري سهاره ونیسله، شیطان به څه سهاروي. نو الله فرمایي لانفصام لها، چا چې د الله سهاره ونیوله نو هغه نشلیږي. او حقیقت دا دی، دا بنده ډېر مطمئني. پوره شریعت باندې عمل کول، د الله تعالی د دین اسلام دا نظام راټینګول او په دې باندې تلل او د هر چا نه بې پروا د الله د رضا خیال کول، نو دغه بنده کامیاب دی. دا دې سهاره ده چې دا نشلیږي او الله اورېدونکی پوهه دی. الله ولی الذین آمنوا، څونه ښکلې خبره ده. وایي الله فرمایي زه دوست یم د مؤمنانو، ځکه چې الله رب العالمین دغه مؤمنان د تیارو نه رڼا ته راولي. او کم خلک چې کافران دي او د شیطان دوستان دي، کفر یې وکړو، نو دوی دا شیطانان دوی د رڼا نه تیارو ته راولي او دغه خلک د اور خاوندان دي او دوی په دې کې د همیشه دپاره یي. ظلمت چې دی دا تیارو ته ویلی کېږي. ظلمت دا ظلمت چې دی نو تورې تیارې به د قیامت په ورځ حدیث مفهوم دی که نه، چې هر کافرو ته او مشرکینو ته به د قیامت په ورځ توره تیارۍ، مؤمنانو ته به د خپل عمل رڼایي او دوی ته به دا خپل اعمال چې دی هغه تورې تیارې شوي او دوی به په هغې کې ټکرې به خوري او په هغې کې به روانې. الله دې مونږ د هغې ورځې د تورې تیارو نه په امان